والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس حضرت شیخ الحدیث والادب قطب زمان پیر طریقت رہبری شریعت دا حضرت شیخ القرآن والحدیث استاد المناظرین دا حضرت مولانا حمداللہ جان صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ داغی جان نشین حضرت شیخ الادب سے دامت برکاتهم وفیوزهم اللہ دی عمر دراز ورکی داغی پا صدارت کی دی پروگرام انعقاد شوی زب سٹیج باننی چی گورم دا سوابے دا مردان دا نوخار او ہم مجمع کی ما دا سی ملگری ولی دا لیچی اغا دا پیخور رو دا کم کم علاقون دیزے تطول و تشریف آوری کردی دا دا خپل خوب پیغمبر دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس دا تحفظ پا باب کے دیزے موجود دی ما بیگا مسخوطن لاہور کے داغزے دا پنجاب ملگرو تماوی میں چاہ دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی کردی دا تاریخ داغی گواہ دے چی دے ارحاساتو نمخ کے دا پیغمبر دا وجود دا کائنات تا دراتلو نمخ کے 55 دن مخ کے ابرہاو دا غفوجونو باندے اللہ پا کم طریقہ باندے ذلت و رسوائی دا وستا نماوی چی زمن دا محبوب پیغمبر سہر میں دا دینداران زمن دا قادیانان و شاخ دا غی بابت کی چی زمن کنونشن آغا کنونشن کے ما آغا ملگرو دوے میں آغا میڈیا والدی سے موجود دی چی دی میڈیا والا دا مردان دا ڈپٹی کمیشنر پا دفتر کے مانا تپوس اکڑو چی دا پیغمبر دشمن اگا قادیانے چی دا غنو منیر شاو او دا دی قادیانانو مبلغ و مربیو دا غا قبر کم زیدے او غا کم زید کے خخ شو نما وردوے ما تا آغا شپرا یاد دا چی پا آغا شپا باندی مندم طول شپوی خو امت مسلمان و جوانان آغا نوجوانان چی دا چا ٹک ٹاک سر تعلقو دا چا کالج سر دا چا یونیورسٹی سر لیکن نم زما دا محبوب پیغمبر راغے او زما دا محبوب پیغمبر پا نم باندے چی صرف من دا پیشاور نرا روان شو نما دا پیشاور نا صرف پلائے و باندے 2-3 منٹا یا 2 منٹا ما صرف دمر ہوئے چی عاشقان مصطفیٰ دا گلیباغ مقبری تا ہو رسے گے او چی کلال کرا رسیدم نو دا زرگونو دا سونو دا تعداد پتہ نہ لگے دا انسانانو یو سمندرو او پاگا سمندر کے انسانانو چما قتل نو پاگی کے ٹول دا کالج دا یونیورسٹی دا بازار او دا سی بازی دا مدارسو آغا خلق باقی کے موجودو ما بکی آغا خلق امولی دل چی داقی صرف دا ٹک ٹاک دنیا سر تعلق دے لیکن چکل دا محبوب خبر راغلا اگر ٹول پا سر باندے کفن تڑلو او دا محبوب دشمن مرداری دا قبر نوی اسکو دال پا نیو شڑ دو
شپې تر 2 بجو پورې هغې په روډونو باندې ګرځېدل 400 تلارل 400 والا د هلته نه راوشړل د مردان مقبرې په الله بندې کړې نو ښار والا ورته پاټکو لګولو صوابۍ طرف ته را نغلی شو پېښور طرف ته ورته خلک تیار تلل باجوړ سلارزو ته ورسېدل او د هغه ځای نه وتښتولی شو او په دنیا یې هغه ذلت و ما میډیا ته وی چې د شپې به پوسټ راتلو ورسره به نوجوانانو لیکل چې موږ فلانکي قبرستان کې ولاړ یو لویو نوجوانانو ایم پی اګانو پورې موږ په قبرستان کې ولاړ یو الحمدلله زموږ قبرستان کې خیر خیریت دی ما ته وی دا یې که څه تپوس کولو وایي دا الله د هغه انسان نه چې زما د پیغمبر بې ادبي کړې وه ګستاخي کړې وه الله هغه نه ګرګښ جوړ کړو په هر ځای کې خلک د هغه چوکیداري ته ولاړ وو قادیانی و پلانت عاشقان ختم نبوت زنده‌باد فدایان ختم نبوت زنده‌باد شیران ختم نبوت زنده‌باد نعره تکبیر حکومت سره چې زموږ کوم مذاکرات روان دي لیکلو والا هغه هم دې ځای موجود وي پرون هم چې زموږ کوم مذاکرات شوي دي نن هم کوم شوي دي او د څو ورځو راځي سلسله روانه ده زموږ دغه څو مطالبات دي یو مطالبه هم دا ایښې ده چې دغه خلک به نوي مړي دې طرف ته نه راوړي موږ به په هېڅ صورت اجازت نه ورکوو دویمه مطالبه هم دا ایښې ده چې زاړه مړي کوم قبرونه روان شوي دي او په هغې کې به یو خبره وکړم هغه یو کس و هغه وي اشته بیشته اسم نشته اشته بیشته اسم نشته هغه دوه قادیانان ولاړو نو یو ورته وایي ویې لکه دې قبر کې هغه فلانکې شته وي اشته هغه بل ورته وایي بیشته زمونږ ملګري ورته وایي اسم نشته انشاءالله وایي تاسو بیا ډوکې دلته نه مومئ موږ هغې ته وایي زاړو قبرونه باندې چې دوی به دې ځای کې کوم عرس کولو د اسلام نوم به یې ورکولو په هغې باندې پابندي ده کتبه به پرې نه لګوي مزار به پرې نه جوړوي جنګلي حکومت دی چې څنګه روان شوي دي دغسې روان کړي به پراته وي قبرونه روان شوي دي روان کړي به پراته وي اگر چې د کینیډا نه او د ټولې دنیا نه کله هیومن رایټس راپاڅېدل زه تپوس دا کوم هیومن رایټس والو کله چې مبارک یو کتاب لیکلو او د هغې کتاب نوم دی اور فارم میشن او په هغه کتاب کې هغه لیکي چې د اسرائیلو په فوج کې زموږ ده په 1972 کې 600 فوجیانو او د مسلمانانو وینې څښلې د مسلمانانو د بچو پر خچې الوزولې ایا ای ظالمانو چې هغه د 1972 خبره کوي نن په 2025 کې زما په فلسطین کې هغه خویندې هغه میندې هغه بچي او هغه بچی چې د هغې عزتونه تار تار شو د هغې پر خچې والوزولې شوې هیومن رایټس والو تاسو هغه وخت چېرته وئ آیا د پیغمبر د ګستاخانو دپاره صرف میدان ته راځي موږ اشراف الفاظو کې ویلي دي چې د پیغمبر دشمن به د مسلمانانو قبرستان کې نه ښخېږي او د پیغمبر دشمن به شاعر اسلام چې څنګه د پاکستان په آئین کې موجود دی په زور به پرې منو انشاءالله انشاءالله اللهم لبیک اشاره خو مې ابد ورځ کړې وه وساته تاسو د سړي نه بیا ښځه اخلئ نه یې دا ښځې قبر پاتې شو نه یې دا سړي پاتې شو اشاره خو دغه وه ما ته خلکو وی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت څه چل وکړو ما ورته وی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دا وکړل چې د وطن هغه شیخ الحدیث نه چې په مسند حدیث باندې ناست دی د وطن هغه طالب علم نه چې صرف او نحو او حدیثو ته ناست دی د وطن هغه ټک ټاکر چې ټوله ورځ یې ټک ټاکر سره کاري د پیغمبر عشق یې پکې داسې واچولو چې نن ټک ټاکر په میدان کې ولاړ دی ټول بدن یې د دوړو ډک دی هغه وایي ځان وجنم خو د پیغمبر دشمن له موقع نه ورکوم سبحان الله الله Allah
دی ځای هغې رابطه وکړه بیا مولانا طاوحق درویش صاحب رابطه وکړه چې د دې کتابونه د دې مذهب سره موږ ورته الحمدلله د دې خادم خاتم النبیین د دې روح اسلام د دې شمس الضحا د دې دعوت الله د دې یو کتاب د مرزایانو د دغه شاخ کوم چې د دیندار انجمن په نوم باندې د صدیق حسین چند بسو ایشور په نوم باندې په 1886 کې چې کوم مردار پیدا شوی 1952 کې مردار شوی دی هغه چې کومه بېغیرتي کړې وه د بشیر الدین محمود دی د نبوت سبق اخیستی او دغې مردار دام لیکلي وو چې څنګه مرزا لیکلي دي په جلد نمبر 20 کې د خزارینو داسې دې مردار په خادم خاتم النبیین کې لیکلي دي وایي الله تعالی په ما کې دننه شو اوس چې وایي دا زه خبرې کوم دا دننه الله کوي آیا موږ په ده لعنت نه لیدو چې زه وایم دا د سپی بچي دي نو زموږ ملګري ما ته وایي چې دا لهجه لږه مهذبه پکار ده چې زه د هغې کتاب راواخلم او په هغې کې براهین احمدیه حصه نمبر 4 راواړم حاشیه در حاشیه نمبر 4 ته راشم صفحه 558 باندې چې دا عبارت ګورم چې هغه وایي خدیجه کے ساتھ میرا نکاح ہوا زویم یا اللہ تا ماته قرآن کې وایي چې وازواجه امهاتکم د پیغمبر بیبیانې ستاسو میندې دي رب پاکه زما د مور باره کې الله ته هغه ورځ مه راوله یو سړي به الفاظ وي زه بیا قانون ته نه ګورم هغه له سره لزومه لیکن ربه چې چېرې د پیغمبر د بیبي باره کې چې هغه زما او د دې ټول امت مسلمه مور ده آیا څنګه یو سړی ماته وایي چې ته زیاتې کوې ټول په شوق باندې आवाज راکړي وایي چې قادیانی قادیانی لعنتی لعنتی قادیانی قادیانی حرامی حرامی قادیانی قادیانی لعنتی لعنتی قادیانی قادیانی حرامی حرامی قادیانی قادیانی اسلامی قربانی میں راواپس پیج نمبر 12 مرزا په خپل کتاب کې لیکلي دي چې دا زما صحابي دی قاضي احمد یار یاد کړی دی او هغه وی زه په کشف کې لاړم زه داسې ګورم ویني چې الله تعالی ما سره دا غلط کار کوي نو ما وی دا تا کې خپل خارخ دی مونږ ملګرو وایي چې دا خبره خو دې ښه ونه کړه نو ما چې د ده په دا دوبره کې خارخ نه وي ده به دا الفاظ ولې وي دا به دا الفاظ ولې وي آیا زه د مور او د پلار جواب کولی شم زه د رور او د زوی جواب کولی شم زه د خپل الله جواب نشم کولی نو چې کوم سړی د خپل الله جواب نشي کولی هغه نه بېغیرته په کائنات کې بیا بل نشته موږ به جواب کوو انشاءالله 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 لاسونه اوچت کړئ اللهم لبیک اللهم لبیک آقا تیری جان نثار آقا تیری جان نثار آقا تیری جان نثار بےشمار بےشمار نعرہ تکبیر قام نه زمونږ ګیله نشته الحمدلله قام ته نن دې ځای وګوره چې د شیخ صاحب په یو اواز باندې دا قام څنګه راجمع شوی دی سبحان الله قام نه نن دا تپوس وکړه چې نن په ټول پاکستان کې په هر ځای کې زما د محمد عربي صلی الله علیه وسلم خبر راشي پرون ته شاه منصور ته څنګه راجمع شوی دی هغې نه مخکې مردان او د پېښور په یو علاقه کې څنګه راجمع وي هغې نه مخکې په چناب نګر کې تا خپل پوزیشن څنګه خولی و تا خلکو ته دا خولی دي چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم روحاني اولاد دا به په هر میدان کې تاسو ته ولاړ انشاءالله انشاءالله بیګا دې تپوسو کې نادر بدل چېرته په دې پیج راشي تاسو د وزر وي مولیا نه راولئ چې باسو سره کوم نادر نومې علي نومې مسرور نومې دا درې واړه چې په پیج کله رالل ورته وایي بیګانې ماسخوتن ورته یاد کوي وایي بیګا د ماسخوتنې په کوم طرف تښتېدلي وي ولې بیا ټیک ټاک ته نه راتلي هغې نه مخکې تاسو په واټساپ باندې ولې وتښتېدې علامه چې هغه مرداره په البانیا رومانیا کې اوسېږي چناب نګر پیدایشي ده خدای خبر څنګه پیدا ده هغه عالمې نه تپوس وکړه چې ته کوم خوا وتښتېدې ولې میدان ته اوس نه راځې زما عزیزانو دا ذهن ته مه راولئ چې ستاسو علما دا اوده ناست دي دا اوده نه دي د دې په هر څیز نظر دی او ما او تا به د دې په اواز لبیک وایو انشاءالله انشاءالله
مونږ به لبیک وایو انشاءالله. انشاءالله. د دې مردار کتاب د خاتم خاتم النبیین دا د صدیق حسین چند بسو ایشور د مردان او د پېښور په ځمکه باندې چې کوم خپلې واګې راوچتې کړي دي، وزرونه یې راوچت کړي دي، د میرزا سره د ټاټیکل څه جنګېږي تر 1914 پورې دا مردار په خپله وایي چې ما د بشیر الدین محمود نه د نبوت سبق زده کولو. هغه حکیم نور الدین چې د دې ملګرو هغه نه تپوس وکړه چې ته چا ووژلې؟ بشیر الدین محمود نور الدین ولې وژلې؟ تپوس وکړي. ربی قادیانی کېنه کینیډي نه کوم مردار چې تا ته دې ځای کې سوال جواب کوي چې ما سره خبرو ته کېنه ته ترې لږ دا تپوس وکړه چې نور الدین تاسو ولې وژلی دی؟ بیا ترې دا تپوس وکړه چې ستا دې وخت کې دا کوم مسرور ته ورته خلیفة المسیح الخامس وایې، آیا دې پاکستان نه په څه وجه تښتېدلی دی؟ دا وجه به زه بیان کړم. د دې اف آی آر موجود دی، څوک هغه اف آی آر کتل غواړي اف آی آر مونږ راایستې شو باقاعده په پیج نمبر باندې چې د پاکستان کې د یو ماشومې جینۍ سره زنا وکړه او په هغې کې د مردار گرفتار شو. بیا د هغې نه بعد کړه د څوک هغه خپل ظلم د هغه خپلې خبرې اقرار هم وکړو، لیکن پیسه د بره نه راغله، دی په ضمانت باندې چې د جیل نه څنګه ووتو نو دی کینیډي ته ورسېدو. نن په پیرول باندې که زما حکومت وغواړي دی راغوښتی شي، لکه زه یم 302 والا ګرفتارېږي، آیس والا ګرفتارېږي، یا ورپسې راځه راځه هرمت والا ګرفتارېږي. چا چې 295 سی پامال کړو، چا چې 298 سی پامال کړو، چا چې د پاکستان د آئین د آرټیکل 3 تحت 206 160 106 260 دا یې پامال کړل. آیا هغه خلک ولې نه ګرفتارېږي؟ نشاندهي به مونږ کوو، تاسو ورپسې شروع کړئ او انشاءالله چې په لږو ورځو کې به دا شروع وشي انشاءالله. هغه د مردان نه راوچتېږي خبره. هلته ټوله انتظامیه په دې موږ سره متفقه شوه. انتظامیه وایي ستاسو قانوني حق دی چې څه وایي، او دا یې وایي چې څو پورې صوبایي او قومي فیصله نه ده راغلې، تاسو چې کوم شکونه کومې پابندۍ لګولي دي تر هغې پورې به مونږ ذمه دار یو انتظامیې وي. ما ورته دا ووایي مې ګورې ډیپټي کمیشنر صاحب ته ذمه دار نه، ستا دا کورسۍ ورې ذمه داره ده. سبا به بل وایي چې زه په دې کورسۍ ناست نه وم، زه دلته نه وم، ستا کورسۍ ذمه داره ده. هغې مونږ ته وایي بلکل چې څو پورې د دې مردارانو فیصله د وفاق او د صوبې ته مې مونږ لیکلي دي، چیف سیکرټري وغیره سره مذاکرات کومې خبرې چې چالو دي، تاسو ته چې کوم وخت کې ضرورت راغی مونږ ورته وایو د شپې 2 بجې ضرورت راشي انشاءالله مونږ او زموږ کارکوونکو هم هر میدان کې موجود. انشاءالله. انشاءالله. الله اکبر. دشمنانو په اسلام آباد کې خپل پریس کانفرنس څنګه وکړو چې په هغه دې ځای په یو ضلع کې دا پابندي ولګېده چې دی به میډیا باندې نه راځي او بیا هغه اسلام آباد ته ورسېدو. ولې پریس کانفرنس وکړو؟ ځکه چې ده په سپیچ باندې د پاکستان آئین کې په 19 شق او په 20 شق کې پابندي موجوده ده، لیکن دا پابندي به په انشاءالله تاسو به راسره وي. ګولۍ وړومبی په دې سینه راځي انشاءالله په ټول وطن کې به دا لازمي و د نن نه بعد انشاءالله. سم په جگہ باندھی ہوا ہے. ہمیں وطن کا اقدار پسند ہے، ہمیں وطن کی بنیادیں مضبوط رکھنا پسند ہے، لیکن پیغمبر کے دشمن کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہم پہ کوئی بھی فتویٰ لگ جائے، چاہے ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو جائے، اور پیغمبر کے دشمن کے خلاف انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک اور سانس کے آخری رمق تک انشاءاللہ ہم میدان میں ہوں گے انشاءاللہ. نن اوس منم مخکې ماوي مې تاسو وایي چې قاعده اشاره کوه او بیا یې تماشه کوه چې ما مړ کړي، تاسو وایي قاعد هم شرمنده ہے اوس مې هغه پروا نشته، اوس مې هغه پروا نشته. نوجوان راویښ شوی دی، دا نوجوان نشي برداشت کولی چې د قادیاني په کتاب کې دا عبارت لیکلی چې پیغمبر به لږ سور چربي خوړه او صحابو به خوړه. آیا په کوم بنیاد باندې دا الفاظ لیکلي دي؟
تاسو برداشت کولی شي دا سړي نه سترمن یاستل نه دي پکار دی وایي ښځه دی وایي ښځه ما ته هغه بابا وي د قبرون دی ولا راوباسو او ورسره 302 کوو او زما خبرې ته خیال دی ټیک وایم ټول وایي ټیک وایم رات پر ته وایي ټیک وایم ولې ټیک وایم وجه دا په دې ټوله مجمع کې داسې سړی نشته چې د هغه مور ته چا کنځل وکړه زه ورله سر خور نه کوم ولې زما د پیغمبر مور ته هم کنځل کېږي کتاب کې واضح لیکلی شوي دي زما الله ته هم کنځل کېږي راواخله خزاین جلد نمبر 19 هغې کې صفحه نمبر 17 راواخله دې مردار لیکلي دي په صفحه نمبر 17 یې لیکلي دي وایي 10 کاله چې ونیوئ زما کې د جینکو والا صفت وکړه خدای دې تباه کړه